بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هغه ټول زموږ خواږه درانه ملګري چې دا موږ سره شریک شو، ستاسو ټولو مننه. نن خاص خبرې اترې دي چې د هغې دپاره تاسو سره راغلی یم چې در سره شریکې کړو. څه خو به کیدای شي تاسو تصویرونه کتلي هم وي، خبر شوي به هم یې. ثمرباغ هسپتال کې چې کومه مسله راغلې وه نو هغې کې نن روغه جوړه وشوه، مسله ختمه شوه او شکر دی الحمدلله. مسله چې کومه ختمه شوه زمونږ د توقعاتو مطابق ختمه شوه او چې زمونږ کوم شرطونه مونږ یې خوستي وو نو هغه راسره ومنلی شو او ختمه شوه. خو زه چې لا یو دی لا که نه دی په دې باندې لږ کنفیوز یم. ښه جي، نو وشوه داسې لکه دغه مسله څنګه ختمه شوه او زموږ څه شرطونه وو. مسله چې راغلې څنګه وه په هغې خبرې نه کوو، ځکه چې تاسو ته پته ده بیا په هغې کې څونه بیک ترو شوي وي، هغه هم تاسو ته پته ده، څونه پکې جرګې شوي وي، انتظامیې پکې څه رول و، پولیسو څه رول و، چا جرګې کړې وې، ټول وخت په وخت مونږ راغلي یو، تاسو سره مو شریکې کړي دي. اسسټنټ کمشنر محمد سهیل صاحب پرون چې ده نو زمونږ د صحافیانو او د هسپتال د ډاکټرانو یو وفد زمونږ یو وفد د هغوی بللی و د میټینګ لپاره او هغې کې د جرګې نمایندګان هم موجود وو، مبارک شاه خلجي صاحب او دغه رنګې نور ملګري. او هغلته زمونږ خبرې هم واورېدې شوې، مونږ هم خپلې خبرې وکړې چې ایشو راغلی څنګه و او مونږ اوس غواړو څه، او د هغوی خبرې هم واورېدې شوې چې هغوی دې ایشو ته ډاکټرانو په خصوصي توګه چې هغوی دې ایشو ته په څه نظر سره ګوري او احتجاج یې ولې کړی دی او دوی غواړي څه. ډاکټرانو زمونږ لخوا چې کوم وفد و هغې کې زه د پریس کلب صدر جندول عمر خالق دراني صاحب چیرمین، لیاقت سیماب صاحب، نورزمان موساخیل صاحب، دا کسانو او د ډاکټرانو سایډ نه چې کوم وفد راغلی و نو په هغې کې ډاکټر عرفان صاحب و، ډاکټر فرمان صاحب و، ډاکټر انعام صاحب و، ډاکټر خالد شهزاد صاحب و او دغه رنګې اختر منیر صاحب د سینیر کلرک و او نور ډاکټر عنایت صاحب هم و. هغلته خبرې اترې ډېرې وشوې، ګیلې هغوی هم کولې، مونږ هم کولې، هغوی هم په ډېر شی خبرو باندې زمونږ نه ګیله مون وو، مونږ هم په ډېر شی خبرو د هغوی نه ګیله مون وو او باقاعده بیا د هغې چې دی نو حل راوویستی شو. مونږ خپلې مطالبې هغوی ته کېښوستې او دا مو ورته وویل چې که دې کې یوه مطالبه داسې وي چې هغه زموږ د ذات متعلق وي نو همتاسو راته ووایئ، هغه به مونږ هغې نه به شاته شو، او که نه د عوامو د بهتر مفادو په خاطر مونږ کومه مطالبه کوو نو دا خو تاسو هم زموږ سره ودرېږئ په دې کې. نو زه ډېره شکریه ادا کوم د دغه ډاکټرانو صاحبانو په خصوصي توګه ډاکټر فرمان صاحب، ډاکټر عرفان صاحب، ډاکټر انعام صاحب، ډاکټر خالد شهزاد صاحب، عنایت صاحب، د دې ټولو ډېره شکریه ادا کوم چې هغوی ډېر په خوشګوار ماحول کې زموږ خبرې مو اورېدې او دا خبره اکسپټ کړله چې واقعي دا چې کومه تاسو مطالبې دي دا خو زمونږ لپاره اصل کې دي، ځکه چې د هسپتال مونږ ساتونکي یو، مونږ پکې خدمات ورکوو، مونږ سرویسز ورکوو، نو څونه که ډاکټر سټاف دی، که پیرامیډیک سټاف دی، نرسز دي، ډسپنسر وغیره یا چې کوم د کلاس 4 دي، نو دا خو مونږ دغه مطالبې دا تاسو چې کومې رانیولې دا اصل کې زمونږ مطالبې دي. او داسې نور هم ډېرې خبرې وشوې چې په دې هسپتال کې دا مسلې هم دي، دا مسلې هم دي او دا مسلې هم دي. نو د هغوی خیال دا و چې یاره دا مونږ چې ځان له تاسو مطالبې کوئ مونږ هم کوو، ستاسو اواز لږ مضبوط دی، د صحافیانو اواز ډېر ځای پورې رسیږي، مونږ چونکې ګورمنټ سروینټ یو، زمونږ خبرې هر ځای پورې نه رسیږي، نو مونږ یو کیږو، راځئ یو کیږو او په شریکه سره د دې مسلو دپاره اواز هم اوچتوو، هله ځل هم کوو، منډې تړلې هم وهو. نو مونږ وویل چې یاره زمونږ هم دقه کوشش دی چې د هسپتال ټیک شي، هسپتال کې ډیوټیانې هم برابرې شي، په هسپتال کې عمله خپل سرویسز هم ښه عوامو ته ورکړي، د عوامو پکې په صحیح معنو کې خدمت هم وشي، عوامو ته دروند نظر هم وشي، دغه رنګې هسپتال کې چې کوم خامیانې دي هغه هم لرې کړی شي، که د لیبارټرۍ په شکل کې دي، که د ایکسرې په شکل کې دي، که الټراساونډ شکل کې دي، که د نرسرۍ شکل کې دي،
او که کومې داسې خامیانې دي چې هغه فرض کړه د هسپتال انتظامیه نشي کولی خپله باندې، نو چې هغه پراپر فورم باندې اوچتې شي، ایم این ای ته مخې ته کېښوستی شي، ایم پی آی ته کېښوستی شي، محکمه هیلث ته کېښوستی شي، یا دغه رنګ نورو خلکو ته چې دی نو هغه مخې ته کېښوستی شي او هغې باندې چې دی نو کار وشي. نو د هغوی هم خبرې وې، زمونږ هم خبرې وې. بیا اسسټنټ کمشنر صاحب محمد سهیل صاحب او مبارک شاه خلجي صاحب زموږ نه واک اختیار واغستو چې را په دې کې به اوس مونږ فیصله کوو او تاسو ته به قبوله وي. نو تاسو ته پته دی چې کله هم جرګه کیږي نو جرګه یو فریق هم واوري او بل فریق هم واوري او بیا د هغې دواړو نه اختیارات واخلي چې به ته به هم څه نه وې، ته به هم څه نه وې، چې مونږ څه فیصله وکړه. خو زمونږ فیصله چې کومه وي دا به د عوامو دپاره وي، نه به د ډاکټرانو دپاره وي او نه به د صحافیانو دپاره وي، دا به د عوامو دپاره دا فیصله وي او تاسو په دې کې سم نه ووایئ. نو ډاکټرانو مو ورته وویل چې بلکل مونږ به څه نه وایو. نو مونږ هم بس جرګې ته خو څوک انکار کولی شي نه، د پښتنو په روایاتو کې داسې نه ده. نو هغوی چې زموږ نه واک اختیار واغستو نو پکې ورځ وټاکله چې سبا لکه نن ورځ چې جوړه به کوو، نو نن پکې جوړه هم وشوه او مونږ ته چې د نو خپله فیصله واوروله. فیصله چې کومه وشوه زموږ چې کوم شرایطو همهغه مطابق، زموږ د توقعاتو مطابق چې د نو جرګې فیصله وکړله. هغې کې ستونزه اوسه پورې دا جوړه وه چې ډي ایچ او نشته دی، ډسټرکټ هیلث افسر چې کومه کورسۍ ده هغه خالي ده او ریسنټلی ډیپټي ډي ایچ او هغلته ټاکنه وشوه خو هغه لا چارج نه دی اخیستی. نو مونږ په دې خبره باندې کلک وو چې څه هم فیصله کوئ خو اډر به پکې وس کوئ. نو په هغې خبره مونږ ورسېدو چې دا اډر چې مونږ اوس ویو چې وس به کوئ، نو ډي ایچ او خو شتې نه، نو اډر څوک وکړي؟ کمپیټنټ اتھارټي چې کوم سړی اډر کوي هغه نشته دی، هغه کورسۍ خالي ده. نو اے سی صاحب چې دی نو هغې کې خپل هغه جوړ کړل، د جرګې سپارشات یې ولیکل باقاعده د ګورمنټ د آفس سایډ نه، یعنی اسسټنټ کمشنر چې کوم دی دا عام سړی خو نه دی، دا خو د دې جندول د ټولې انتظامیې مشر دی. نو د هغه د آفس د سایډ نه چې د نو ډي سی صاحب ته او ډي ایچ او صاحب ته باقاعده لیټرې وشوې او هغه زمونږ چې کوم شرایط وو هغې ورته ورسول او ورته یې ویل چې دا اوس امپلیمنټ کوي. زمونږ چې کوم شرایط وو هغه دا و چې هغه زمونږ د چا سره د ذات مسله نه وه، دا چې کوم محمد سلیم صاحب دی، ډاکټر سعید صاحب دی یا دغه نور ملګري، هغو سره زمونږ د ذات مسله نه وه. په هغه شپه ما چې کومې خبرې کړې وې، د هغې نه پس هم ما چې کومې خبرې کړې وې، د هغې نه پس هم ما چې کومې خبرې کړې وې، نو بار بار ما دا ویلي چې هغوی سره زمونږ د ذات څه مسله نشته. چې کوم څه راغلي دي هغه ما په هغه شپه باندې معاف کړي دي او زمونږ مخې ته چې کوم د اسلام روایات پراته دي هغه ډېر درانه دي. د عمر رضی الله تعالی عنه هغه قصه به تاسو ټول ته یادوي چې یو ځل هغه په جهاد کې شریک دی او یو کافر یې راچولی دی او سر ته کټ کوي او هغه پې د لاندې نه لاړې توکي. نو عمر رضی الله تعالی عنه چې دی نو د هغه نه هغه خپله توره اوچته کړي ترې پاسېږي. نو هغه کافر حیران شي چې ته خو ما وژنې او ما تا باندې لاړې تو کړلې، لکه دونه تا نه کینه کوم. نو هغه وایي چې اوسه پورې مې چې ته وژلې د الله تعالی رضا لپاره مې وژلې، اوس تا ما باندې لاړې را تو کړلې، نو اوس پکې زما پرسنل انټرسټ رالو، نو زه تا نه قلار شوم. نو دغه رنګې زمونږ چې کوم ځای کې په مونږ څه شوي وو هغه زمونږ پرسنل انټرسټ و، هغه د ذات خبره وه، هغې نه مونږ د هغه شپې نه قلار شوي وو. البته د هغه شپې مونږ ته دا مسلې په ګوته شوې چې یاره دلته دا ستونزې دي هسپتال کې او د دې پراپر حل پکار دی. نو مونږ هم حقه د عوامو د مفادو په خاطر هم حقه مطالبې ونیوي چې مونږ د ذات مطالبه نه کوو، ځان لیس نه غواړو، خو د عوامو دپاره دا د اصلاحات غواړو چې په هسپتال کې وشي. هغه اصلاحات چې کوم نو هغه داسې و چې په دې وخت کې چونکې ما ذکر وکړ چې ډي ایچ او نشته، نو نن کیدی نه شوه. نو هغه اے سی صاحب چې د نو ذمهداري واغسته چې بهی زه د دې ګرنټي شوم. دغلته اکټینګ ډي ایچ او ډاکټر جانزیب صاحب ناست و، هغه هم د دې ګرنټي واغسته چې بهی زه د دې ذمهوار شوم چې دا اصلاحات به خامخا کیږي. او مونږ هم ورته وویل چې صاحبه ګوره مونږ صحافیان یو، مونږ خو خپل کار پرېږدو نه، که زمونږ کوم مطالبې دي شرایط دي او هغه اصلاحات وشو خو ویل اینډ ګوډ، که ونه شوه جو بیا مایک دی او بیا کیمره ده، هغه دپاره به اواز اوچتوو. مونږ خو د کوم ډاکټر سره د چا سره ذات مسله نشته، د هسپتال د اصلاحاتو خبره کوو. نو اصلاحات خامخا وکوئ او که هم نه کړل نو بیا به مونږ ورځو، بیا به کوریج کوو. نو په هغې کې اولنی چې کومه اډر اے سی صاحب وکړو او ډي صاحب ته لیټر وکړو، په ډي ایچ او صاحب ته ریکویسټ وکړو چې تاسو دې کې اډر وکئ. نو هغه د هسپتال روټین شفټینګ دی. مونږ مطالبه نیولې وه چې دا کومو کسانو مونږ سره مسله راغلې ده دا تاسو د ایمرجنسي نه ټرانسفر وکئ.
نو هغې کې زموږ ملګرو مو وویل چې بهی دا خبره لږه پرسنل ده چې ته یو خاص دغه یادوې نو په دې کې بیا هم خبره پرسنل ته ځي. دغه هسپتال کې یوازې دا ګروپ نه داسې نور هم ډېر ګروپونه دي چې هغه مسلسل په یو ځای باندې ډېر زیاته 10 کاله 15 کاله ډیوټیانې وکړي، نو باید چې هغه ځای اوس نورو ته خالي شي او هغوی نور ځایونو ته چې دنو لاړ شي. نو روټین شفټینګ پکې یو خبره وشوه چې عمله به باقاعده بدلیږي را بدلیږي، په یو ځای به څوک مدامي نه ناست لکه څرنګه چې په دې نور ټول ډپارټمنټس کې روټین شفټینګ کیږي، کله یو افسر په یو ځای کې وي بل په بل ځای کې وي بل په بل ځای کې وي، دغه رنګې به د عمله هسپتال کې اوس بدلیږي، په یو ځای به څوک نه ناست. دا به باقاعده ډي ایچ او آفس نه او ډي سي آفس نه دغه کې اډر کیږي. دغه زمونږ مطالبه وه چې را سره ومنلی شوه او دا د چا خلاف نه ده، دا د عوامو د انټرسټ لپاره ده او دا ډاکټرانو صاحبانو هم ومنله. نو زه د هغوی هم شکریه ادا کوم چې زموږ سره هغوی مو ګه ښکته کړله، یوازې موږ نه ده ښکته کړې، ډاکټرانو مو ګه ښکته کړله، نو د هغوی شکریه. نو هغوی هم دا ومنله. بله چې پکې کومه وه نو هغه د هسپتال د کمۍ وه چې یاره نرسري فعال نه ده، دا سهولیات نشته، دا نشته. نو اے سی صاحب د هغې ذمهواري واخیسته چې زه به خپل سایډ باندې د دې کې لیټر کوم، چونکې زه د دې تحصیل مشري کوم، زه یو ذمه دار یم، د انتظامیې سربراه یم. نو زه چې څونه کولی شم نو زه به د ډي ایچ او آفس نه او دغه رنګې سیکټري آفس نه او د صوبې نه کوشش کوم چې د هسپتال ته خامخا دغه شیان راشي او دا کمې پوره شي. او دغه رنګې ډاکټرانو په دې کې وی چې موږ به اواز اوچتو، خو ټول ذمهواري په موږ راواچوله چې چونکې هسپتال کې سهولیات نشته، کمی دی، نو تاسو صاحبیانې وایي تاسو به په دې اواز اوچتوئ. او دغه اوس موږ هم ومنله چې هسپتال څومره هم کمی دی، سهولیاتو کمی دی، یا دغه رنګې نور مختلفو ځایونو کې د پیسو کمی دی، مختلف یونټس دي چې هغه فعال نه دي، نو دغې لپاره به مونږ په شریکه چې دونه اواز اوچتو، هم انتظامیه هم صحافیان او هم ډاکټران. هغې نه علاوه زمونږ بله چې کومه مطالبه وه نو هغه دا وه چې یاره دا 24 ګنټې شفټ دی دا په یو ځای کې هم نشته دی، دا تاسو ختم کوئ. نو هغې کې هم پیشرفت وشو، هغه ډاکټرانو ته وویل چې بهی 24 ګنټې شفټ به مونږ ختمو، تاسو په دې کې ریزسټنس نه کوئ. نو ډاکټرانو صاحبانو ومنله، زه شکریه ادا کوم، ډاکټر عرفان، ډاکټر فرمان صاحب، ډاکټر خالد شهزاد صاحب، عنایت الحق صاحب، دغه رنګ ډاکټر انعام صاحب او اختر منیر صاحب، دا د هغوی له خوا وفد راغلی نو دا مو ومنلی شوه چې 24 ګنټې شفټ چې کوم دی دا به ختمیږي، خو د هغې دپاره پروسیجر جوړ شو چې ختمیږي به څنګه. نو ختمیږي به داسې چې ایم ایس ډي ایچ او او دا ډاکټرانو وفد به خپلو کې کینی او د هغې دپاره به طریقه کار جوړ کړي چې دا څنګه ختموو، یعنې 24 ګنټې شفټ د کم ځای نه ختموو. څنګه یو ډاکټر دی چې هغه 24 ګنټې راځي او کینی، نو اوس به هغه 8 ګنټې کینی، نو 12 ګنټې ټایم چې کوم دی دا بلکې 14 ګنټې یا 16 ګنټې 16 ګنټې ټایم چې دی نو خالی شو، نو دا 16 ګنټې به بیا څوک کینی. لکه اوس چې کوم شفټ روان دی هغه 24 ګنټې دی، یو ډاکټر راځي 24 ګنټې کینی، د هغه سره کلاس 4 ډسپنسر ټول عمله، نو چې دا 8 ګنټې شي نو 16 ګنټې ټایم خو خالی شو، نو دا 16 ګنټې به بیا په چا ډکوي، دغې له به بیا نور 2 ډاکټران او دغه رنګې یو شفټ جوړولی کېږي، نو دا به د هسپتال ذمهواري ده. ایم ایس صاحب ته چې د نو هغې کې ډایرکټیوز وشو چې یاره تاسو کاینډلي په دې باندې اوس مزید کار وکړئ. زموږ چې کومې مطالبې وې همدغه د پبلیک انټرسټ مطالبې وې، دا زموږ د ذات نه وې، نه دا د ډاکټرانو خلاف وي. البته داسې څه عناصر وو چې هغوی مونږه او دا ډاکټران نور هم جنګول غوښتل، په هغې زه هم پوه شوی وم او په هغې دغه ډاکټران صاحبان هم پوه شوي چې کله مونږ خپلو سره کېناستو نو هغه عناصر په ګوتم شو چې دا د کیټلیسټو کردار ادا کوي او دا مسله نوره هم پیچیده کوي او د انا مسله ته جوړول غواړي. مونږ به پوره کوشش کوو چې د ذات، د انا، د خاندان وغیره وغیره دا مسله ته جوړه نشي. دغه رنګې ډاکټرانو سایډ نه هم پوره کوشش به شوی وي چې یاره د انا مسله ته جوړه نشي. خو ځینې خلک داسې وو چې هغوی ته د انا مسله جوړوله، چې د ذاتي مسله جوړوله. مونږ دا کوشش کوو چې دا د عوامو مسله ده چې عوامي مسله وي، د ذاتي مسله ته جوړه نشي. نو هغه عناصر هم پکې په ګوته شو چې یاره دوی ته دغه د انا مسله جوړول غواړي. نو که دا مسله نور هم دغه کېږي نو خبره هغه انا پرستۍ ته ځي، نو بیا به عوامو ته نقصان کیږي. دا زموږ چې د عوامو دپاره کومې مطالبې کوو بیا به دا نه منلی کیږي، اوس را سره منلی کیږي، بیا به چې دی نو پکې پیچیدګیانې راوځي. نو مونږ هم په دغه خاطر باندې چې دی نو د عوامو دپاره چې کومې مطالبې کړې وې نو هغه ومنلی شوې. او زه د اسسټنټ کمیشنر محمد سهیل صاحب هم شکریه ادا کوم، زه د جرګې د مشر مبارک شاه خلجي صاحب هم شکریه ادا کوم،
دغه ډاکټرانو په خصوصي توګه ایم ایس فضل قیوم صاحب هم شکریه ادا کوم، عرفان صاحب، فرمان صاحب دا بار بار ما نومونه وویله، خالد شهزاد صاحب، انعام صاحب، عنایت الله صاحب، اختر منیر صاحب، دوی هم شکریه ادا کوو چې هغوی هم د خپل سټانس نه یو قدم شاته شو، اوږه یې راسره ښکته کړله. هغوی چې کوم یو سخت موقف اختیار کړی و هغوی نه هغوی هم شاته شو، زموږ سره د عوامو په خاطر اوږه ښکته کړله. چې کله یې زموږ خبرې واورېدې نو هغوی هم په دې پوه شو چې دا خو دوی د ذات خبرې نه کوي، دا خو د عوامو خبرې کوي. نو هغوی هم زموږ سره چې د نو اوږه ښکته کړله، زه یې ډېره شکریه ادا کوم. دغه رنګې چې کوم د وقوع کې خلک انوالو شوي وو او کومه مسله د هغې له وجې راغلې وه هغې سره هم غاړه غټۍ شو. د هغې سره خو په هغه شپې باندې ما ویلي چې زموږ سره هېڅ نشته دی، زموږ ورونه دي، د ذات مسله نه وه، ګزارۍ مزارۍ که شوي وې، که ردې بدې شوي وې، که هر څه شوي وو، هغه د شپې ختم شوي وو. هغه ما بار بار ویلي چې دغه زما ذاتي عمل دی، که ما سره چا هر څه وکړو هېڅ خبره نه ده، څه خبره نه ده، مونږ سره زموږ خو ژوند دغه شانې دی. هغې نه علاوه زه په دې ایشو کې ډېر شی خلکو یو پازیټیو کردار ادا کو. نو که زه د هغوی ذکر نه کوم نو دا به چې دی نو بیا زیاتی وي. په دې ایشو کې پازیټیو کردار چې کوم نو هغه د ثمرباغ اکشن کمیټۍ و، حاجي هدایت الله جي صاحب په خصوصي توګه زه د هغه ډېره مننه کوم. په دې ایشو کې پازیټیو کردار چې کوم نو هغه د کامبټ د بازار صدر ښایسته جي صاحب و، زه د هغه ډېره شکریه ادا کوم. دغه رنګې د کامبټ د متین حاجي صاحب په دې ایشو کې ډېر یو پازیټیو کردار و، د هغه هم ډېره شکریه ادا کوم. هغې نه علاوه د معیار و د شفیع الله صاحب په دې ایشو کې چې د نو ډېر ښه پازیټیو کردار و، ډېر زیاته هله ځله یې کړې ده. دوی له چا هېڅ نه دي ورکړي، بار بار په ما پسې راغلي دي او راته قار شوي دي چې مړه دا تاسو څه شروع کړي دي، یاره قلار شئ بس کوئ. او بار بار په ډاکټرانو پسې تللي دي او دقه شانې ورته قار شوي چې یاره دا تاسو څه شروع کړي، عوامو خادمان یې بس کوئ، خدای بندګانو عوامو خدمت وکئ. نو دواړه جرګې هم دقه رنګې کېږي چې یو تم قار شي بل تم قار شي. نو جرګې ډېر ښه کردار په دې کې ادا کړی دی. دغه رنګې په دې ایشو کې ډي آر سی ډسپیوټ ریزولوشن کونسل چې کوم چیرمین دی صدر صاحب فضل محمود صاحب، هغه هم پکې ډېر ښه کردار ادا کړی. د ډي آر سی یو بل ممبر شاهد صاحب، هغه هم پکې ډېر بهترین کردار ادا کړی دی. دې ایشو کې فرام د ډے پسټ ایډیشنل اسسټنټ کمشنر محمد یونس صاحب ډېر بهترین کردار و او هغه دا کوشش کو چې دا مسله مسلسل دا کوشش و چې دا د مذاکراتو په ذریعه ختمه شي، اف آی آر ونه شي. مونږ چې به بار بار ویل چې مونږ اف آی آر کول غواړو او مونږ له اف آی آر نه کوي، نو هغې کې هم دغه کوشش و چې یاره که اف آی آر وشو نو بیا خبره خو لکه سمیږي به نه، نو چې ونه شي نو دا خبره به سمه شي. نو دغه پکې د هغې ډېر یو پازیټیو رول و چې د دواړو سایډ لپاره چې یاره دا مسله ختمه شي او عوامو ته خیر ورسیږي. او انتظامیه په دې خبره پوه شوې وه چې دا صحافیان چې کوم خبره کوي دا د عوامو په خاطر کوي. نو انتظامیې وخت په وخت زموږ سره په دغه خبره کې ډېر زیاته همدردۍ اظهار هم کړی، موږ ته شاباسۍ هم راکړی دی پکې. دغه رنګې په دې ایشو کې د ډي پي او صاحب ډېر زبردست کردار و، سلیم عباس کلاچي صاحب، د هغه زه ډېره شکریه ادا کوم چې کله موږ هغه ته لاړلو نو د هغه اولنۍ چې موږ ته خبره وه نو ما ته ویل چې تاجک تم میرے بیٹے ہو اور آپ کو تو پٹھانوں کی تاریخ کا پتہ ہے، آپ کو تو اپنے رواج کا پتہ ہے، تو آپ ایف آئی آر کے بجائے جرگ کے ساتھ بیٹھ کر اس مسئلے کا حل نکالے. د ډي پي او صاحب دا پیسنه موږ ته دا وینا شوې وه، دا د ډي پي او صاحب وینا وه. او چې کله ورسره موږ د پولیس خبره وکړله نو هغه په هغې باندې ډېر شاک هم شو او فوراً یې چې دی نو په ټوله ضلع کې هغه ته دا نه وه پته. نو چې کله ورته مونږ ویل چې سر په هسپتالونو کې پولیس والا 15 کاله 8 کاله 10 کاله وشو چې ډیوټیانې وکړي او په نور ځایونو کې داسې ده چې چوکۍ هم څونه دي یا تاڼې دي نو پولیس والا پکې شفټینګ کېږي، راشي کال 2 کاله په تاڼه کې ډیوټي وکړي بیا بل تاڼې ته لاړ شي. لکه سوچوګان هم بدلیږي، مرزاګان هم بدلیږي، حوالداران هم بدلیږي، سپایان هم بدلیږي. نو په هسپتالونو کې چې کوم سکواډ دی دا مسلسل په دغه ځای ناست دی او د هغې لږ نو هغې پوه شو په خبره باندې او هغې په ټول لوور دیر کې زمونږ په ریکویسټ باندې په ټول لوور دیر کې چې څونه هسپتالونه دي، ثمرباغ هسپتال، معیارو هسپتال، مونډا هسپتال، لال قلعه هسپتال، دغه رنګې چې د نو تیمرګرې هسپتال، ادینزی هسپتال، تالاش هسپتال، د ټولو هسپتالونو کې چې کوم پولیس وو هغه ټرانسفر کړل، زاړې لرې کړه هغه ځای نه او نوې عمله یې ولېږله. دا د ډي پي او صاحب په دې کې ډېر لوی اقدام و چې زمونږ سره زمونږ په ریکویسټ باندې وکړو. زه د هغوی هم ډېره شکریه ادا کوم. په دې ایشو کې د ثمرباغ بار کونسل چې کوم دی بار اسوسییشن د هغې ډېر بهترین کردار و. زه ډېر خاص شکریه ادا کوم د ایډوکیټ حبیب الرحیم صاحب چې فرام د ډے پسټ هغه په دې و چې یاره تاسو دا مسله مه اوږده کوئ.
دغه رنګې مرتضی صاحب ما سره بار بار په رابطو کې و چې تاجکه کینئ تاسو هم د دې علاقې خلک یې او دا ډاکټران هم د علاقې خلک دي او تاسو چې کومه خبره کوئ چې موږ یې د عوامو دپاره کوو او تا دا خبره نیولې ده نو ډاکټران خو هم د عوامو لپاره لګیا دي خدمت کوي نو بیا سره کینئ او د دې مسلو په شریکه حل راوباسئ مرتضی صاحب او دغه رنګې دغه د کابینې نور غړي نجیب ایډوکیټ صاحب احسان ایډوکیټ صاحب د اسد ایډوکیټ صاحب دا ډېر شی که کوم وکیلانو زه نومونه وانخلم معذرت خو زموږ سره په مسلسل رابطو کې وو او همدغه کوشش و چې د مسلې چونکې دا د عوامو دپاره تاسو لګیا یې نو چې د مسلې همدغه رنګې حل راوځي څرنګې چې تاسو په بهتر انداز باندې راویستی شئ هغې نه علاوه زمونږ د کلي ډېر شه مشران په دې مسله کې انوالو شوي وو په خصوصي توګه حضرت محمد سابقه ناظم صاحب د هغه هم ډېره زیاته چې دی نو زه شکریه ادا کومه ممتاز شهزاده صاحب حمیدالله ضیا صاحب دارنګې د پښتو جندول پښتو ادبي ټولنې یو وفد ما پسې جرګې په شکل راغلی و چې هلکه بس دا مسله حل کوي نو هغې کې علي حیدر کوثر صاحب هم مننه کومه اخندزاده عزیز الرحمن صاحب هم مننه کومه دغه رنګې د یوت نه زموږ سره ډېر نوجوانان ولاړو زموږ په شا باندې حوصله افزایي هم کوله خو بیرته به راته ویلم چې مړه تاجکه ګوره چې چېرته خبره جګړې مګړې ته لاړه نه شي نو په هغې کې د ثمرباغ هم د صدبر کلي هم ضیاءالله بی دغه رنګې نور ملګري نو د هغې هم ډېره زیاته چې دی نو مننه کومه چې دې نه علاوه زما سره په واټساپ باندې ډېر شي خلکو رابطې کړې وي میسیجونه یې کړي وو ما سره اوس هم شته په میسنجر باندې داسې پرسنل کې رابطې کړې وي زموږ خواله راغلي وو نو د هغوی هم ډېره مننه کوم چې دا یو خبره یاد ساتئ چې ما سره چا هم رابطې کړې وي نو زیاتره په هغې کې دا خلک وو چې هغوی به دا ویل چې ګوره د ذات مسله به ترې نه جوړې د انا مسله به ترې نه جوړې چې کومې ستاسو مطالبې دي دا د عوامو مطالبې دي ټیک ده په دغې ودرېږئ خو ذاتي مطالبې به پکې نه کوي یعنې په موږ یې دباو جوړ کړی و چې ګوره تاسو به ترې ذات او د انا مسله نه جوړوئ نو زه د هغوی هم ډېره مننه کومه ډېره شکریه ستاسو هم چې تاسو مسلسل مونږ کتلي یو مسلسل د دې ایشو باندې تاسو مونږ سره شریک شوي یې تاسو کمنټونو په ذریعه زمونږ د مرسته کړې ده او انشاءالله زمونږ همدغه جدوجهد به جاري وي موږ صحافت نه دی پرېښی او نه مو دا ویلي دي چې ګنې بس ثمرباغ اسپتال کې دا چلو شو چې موږ به نور ریپورټینګ نه کوو ثمرباغ اسپتال خو زموږ په ریډار دی ما مخکې هم ویلي اوس هم وایم اوسه پورې موږ یوازې لګیا وو د ثمرباغ د اسپتال لپاره اوس راسه پکې ډاکټران هم ملګري شو وایي چې بهی تاسو دونه هله ځله کوئ ډاکټر فرمان صاحب عرفان صاحب د نور ملګرو دا ویل چې تاسو دونه هله ځله کوئ نو زموږ خو اسپتال دی زموږ خو کور دی ستاسو نه به په سر کې مونږ کوو او بس چې څونه تاسو ویوئ مونږ ته حکم کوي هغه کار به مونږ کوو فضل قیوم صاحب په خصوصي توګه مې صاحب وایي چې بلکل اوس به په دې په شریکه کار کوو د اسپتال مسلې راویستل دا زموږ د ټولو یو مقصد دی هم د عوامو مقصد دی هم زموږ مقصد دی دا اسپتال به ټیک کوو هغې کې چې ډاکټران انشاءالله هم به زموږ سره ملګري وي د اسپتال په ټیک کولو کې په ډیوټیانو ټیک کولو کې او دغه رنګ ایم ایس صاحب او انتظامیه هم زموږ په شا ولاړه ده البته په دې کې سیاسي خلقو رول بلکل زیرو زه ډېر زیات مایوس وم د ایم این ای محمد بشیر خان نه او زه ډېر زیات مایوس وم د خپل خوږ ورور زموږ د پریس کلب د رکن عبیدالرحمن صاحب نه زموږ خواله هم راغلی و راسره ناسته مو مونږ ورته ډېرې خبرې وم کړې خو هغه ډېر څه کولی هم شو خو یې څه ونه کړه نو ایم این ای صاحب د ایم این ای صاحب دا کوشش و چې د مسلې حل د خبرو په ذریعه راوځي او د ایم پی ای صاحب هم دا کوشش و چې د مسلې حل د خبرو په ذریعه راوځي نو چلو بیا هم زمونږ توقعات دي وو انسانان یو مونږ صحافیان یو د سیاسي خلکو نه توقعات خو لرو که نه نو توقعات مو تې وو په توقعاتو پوره ونه خته خو زه بیا هم د هغوی شکریه او تمه ترې لرو د ایم این ای صاحب نه هم او د ایم پی ای صاحب نه هم چې صاحبانو دا مسلې حل کول دا نه د صحافیانو کار دی او نه د ډاکټرانو کار دی دې قام واک اختیار تاسو ته درکړی دی ایم این ای صاحب تقریبا 80,000 پورې که نه لږ کم زما په خیال کم دی 80,000 پورې هغه چې که داسې څوک دي چې هغوی تاسو له ووټ نه دی درکړی هم ته د هغوی ایم این ای او که ووټ یې درکړی دی هم د هغوی ایم این ای او چې چا ووټ نه دی درکړی هم ته د هغې ایم پی ای او که ووټ یې درکړی هم د هغې ایم پی ای ایم این ای صاحب او محمد بشیر خان او ایم پی ای صاحب عبیدالرحمن صاحب ستاسو د دواړو دا ذمهواري ده چې د اسپتال د مسلو نه خبر شوئ او چې فورا تاسو سیکرټري هیلث ته لاړ شئ
ډي جي هیلث ته لاړ شئ ورسره کښېنئ چې زما په حلقه کې د سمرباغ په هسپتال کې دا مسله ده او صیب فوراً یې حل کړه. نو زمونږ به نور انشاءالله کار تاسو سره وي، ستاسو نه به تپوس کوو چې صاحبانو تاسو د هسپتال دپاره څه وکړو. زمونږ چې کوم کار و د هسپتال مسلې په ډاګه کول، هغه ټول جندول ته زما په خیال جندول نه صوبت خبر شوه، دا وایرل شولې چې په دې هسپتال کې دا مسلې دي، هغه 100% په ډاګه شوې. صحافیان هم دقه کار کوي چې مسلې ښکاره کوي. مونږ مسلې ښکاره کړلې، ډېر کریټیسیزم هم راباندې وشو، ډېر بد وخت هم راباندې تېر شو، خو مسلې هم درته په ډاګه کړې. درته مو خو وی چې صاحبانو په دې هسپتال کې هم دا مسلې دي، دا مسلې تاسو ته د ډاکټرانو صاحبانو هم وخت په وخت در رسولي دي چې ګورئ مونږ ته دا ایشوز دي، خو تاسو پرې ځان غلی کړی دی. نو نور به مونږ تاسو نه تپوس کوو چې صاحبانو څه مو وکړه، او که بیخي هم نه یې که نه نو مړه څه خو یو کال تیر شو، 4 کاله پاتې دي، دا خو د سترګو پړق په شانې تېرېږي. 4 کاله پس چې تاسو راځئ او دې حلقې کې بیا خلکو ته ودرېږئ چې ما له ووټ راکړه، نو اولۍ مخالف به م زه یم. دا یاد وساتئ او په ریکارډ یې راولئ چې که تاسو د دې هسپتال په مسلو کې کردار ادا نه کو، نو MNA محمد بشیر خان صاحب او MP او عبیدالرحمن صاحب اولۍ نه مخالف به زه ستاسو یم. او دقه به ته وایم چې 15 کاله دې تېر کړه، تا د سمرباغ هسپتال، د معیارو هسپتال او د مونډا هسپتال دپاره څه وکړو، دا قام ته په ډاګه کړه. نو دا تاسو سره موقع ده چې کله مسلې هایلایټ شي، وایرل شي، خبرې پې وشي، نو باید چې په هغې باندې ذمه دار خلک اکشن واخلي. نو بار بار زه دا خبره کوم چې MNA صاحب او MPA صاحب مسلې په ډاګه شوې، قام ته خبر شو، ولس ته خبر شو، دا ټوله صوبت خبر شوه، په اخبارونو کې هم راغلی، په سوشل میډیا هم راغلی، په ټي وي هم راغلی، په کمنټونو کې هم راغلی، په میسیجونو کې هم راغلی. اوس په دې ځان مه خاموش کوئ. تاسو په پېښور کې ناستئ، په اسلام آباد کې ناستئ، ډي جي هیلث ته ورتلل، سیکټري هیلث ته ورتلل، دا تاسو ته هېڅ قسمه ګران کار نه دی. او چې ورشئ یو درخواست ورکړئ چې زما سره په هسپتال کې په نرسرۍ کې دا مسله ده، صاحبه دا وکړه، زما سره په هسپتال کې دا مسله ده، دا وکړه، نو تاسو ته انکار نه کوي. ستاسو یو ځل ورتګ دی او هغلته کار کېدل دي. اوس تاسو مرضي ده که د عوامو دپاره یو ځل ورځئ جو قربان ورشئ، او که نه ورځئ بالکل مه ورځئ. خو 4 کاله پس، یو کاله مو شو، 4 کاله پس به بیا تاسو عوامو ته راځئ، ووټ به ترې غواړئ، او دا عوام ګورئ هر څه یاد ساتي، چې چا ورله څه کړي هغه هم یاد ساتي، او چې چا ورله څه نه دي کړي هغه هم یاد ساتي. او دا خبره هم یاد ساتئ چې دا ځل چې تاسو له خلکو ووټ درکړی دی د عمران خان صاحب په نوم درکړی دی. عمران خان صاحب چې دی نو هغه سره څه شوي و ټریجډي، نو هغې کې مظلوم ثابت شوی او خلک در سره د عمران خان صاحب په نوم ودرېدلي. خو بل ځل له کېدی شي د عمران خان صاحب په نوم څوک ووټ در نه کړي، بل ځل به درنه تپوس کوي چې صاحبه څه دي کړي، بل ځل به د کارکردګۍ په نوم وټي. نو که څه مو وکړل هم قربان، او که مو ونه کړل هم قربان، ستاسو مرضي. ډېره مهرباني، شکریه ستاسو ټولو. یو ځل بیا زه ډېره خاص شکریه ادا کوم دغه خپلو مینوالو چې بار بار کمنټونو په ذریعه مسلې اوچتې کړي دي، د پرسنل میسیجونو په ذریعه ماته کړي دي، مسلې اوچتې کړي دي، دغه رنګې په لایو ویډیوګانو کې راسره شریک شوي دي، په نور فورمز راسره شریک شوي دي، زموږ سره راغلي دي، پرسنل کېناستلي دي او ټولې دغه مسلې راته په ډاګه کړي دي. مونږ صحافیان یو، مونږ د خپل کار نه قلار شوي نه یو. همدغه رنګې چې په کوم ځای کې څه مسلې وي، که سرکاري هسپتال وي، که سکول وي، که بازار وي، که دفتر وي، چې کوم ځای کې تاسو ته مسلې وي، دا ورونو تاسو ته ولاړ دي، او دغه رنګې ښه په ډاډه زړه به ته ولاړ وي. ستاسو ټولو ډېره مننه، شکریه، ښاد آباد اوسئ.